زه د ټول سلارزي قوم د ترکاڼي او د عثمان خیل د میډیا د ورونو د ټولو سیاسي مشرانو د ټولو شکریه ادا کومه. دا نن چې کومه جرګه وه چونکې زمونږ یو څو ورځې مخکې په باجوړ کې ډېره غټه سانحه شوې ده چې په هغه کې سنیټر هدایت الله او د هغه څخه 4 ملګري دا شهیدان شوي دي. زمونږ خولې د اینو ډکې دي، سترګې هم د اوښکو ډکې دي. روزانه په بازارونو کې ټارګټ کلینګ دی روان دی، خو دا خاموشي موږ نوره نشو اختیارولی. نن باقاعده په دې جرګه کې فیصله وشوله متفقه د ترکاڼي او د عثمان خیل او د سیاسي مشرانو چې د 18 تاریخه پورې به موږ د خپلو حالاتو ته ګورو چې زموږ سره څوک څه رابطه کوي، زموږ سره څوک څه خبره کوي، موږ له څوک یقین دهاني راکوي. خو په 18 تاریخ باندې ټول باجوړ ته د یو امن د غټ پاسون اعلان دی چې په دې کې موږ سیاسي پارټۍ سیاسي نظریې یو طرف ته کړي دي. موږ به من حیث القوم باجوړ راوځو او جنډه به زموږ صرف سپینه جنډه وي، نورې جنډې به پکې نه وي. او د څو پورې چې زموږ په دې باجوړ کې د امن بحال شوی نه وي نو موږ به احتجاج هم کوو. موږ به د اسمبلۍ په فلور باندې هم پاڅېږو، موږ به د های کورټ مخې ته هم احتجاج کوو او کیدای شي د هغه نه پس موږ بیا لاړ شو په اسلام آباد کې د پارلیمنت مخې ته او د نیشنل پریس کلب مخې ته احتجاج هم وکړو. هلته ټول موږ پریس کانفرنس هم وکړو. نو خاص کر زما ځوانانو ته دا درخواست دی چې یو ټول قوم ته مې دا اپیل دی چې په خپلو مشرانو پسې په سوشل میډیا باندې دا نازیبا الفاظ دا مه استعمالوئ. دا ستاسو مشران دي په دې جرګې دپاره د دې امن د پاسون دپاره چې کوم 18 تاریخ مقرر شوی دی 18 جولای د الیکشن نه بعد د دې دپاره ټول کلک کار وکړئ او د دې دپاره مهم وچلوئ. که ځوانان دي په سوشل میډیا باندې یو ټرینډ وچلوئ، د په کلو کې هم خبره وکړئ او زمونږ به انشاءالله د سکاوټ د ګیټ نه واخله د اسپتال د ګیټه پورې په 18 تاریخ باندې پاسوني. نو ټولو قوم ته من حیث القوم ټول باجوړ ته که هغه قومي مشران دي که هغه سیاسي مشران دي ټول به موږ من حیث القوم د باجوړیانو راوځو او د خپل امن دپاره به احتجاج هم کوو او د خپل امن دپاره به اواز هم پورته کوو. ولې دا احتجاج خو موږ حالاتو ته ګورو. په وخت باندې به سیاسي مشران او قومي مشران فیصله کوي چې آیا دا پاسون موږ په یو ورځ باندې لکه مومندو چې څنګه وکړه ختموي که نه موږ 2 ورځو ته رسو، 3 ته رسو، 5 ته رسو. هغه به د جرګې په مشاورت باندې بیا موږ ډیپینډ کوو چې د جرګې څنګه خبره راغله مخې ته په هغه باندې به زموږ عملي. په دې کې به زموږ بالکل شټر ډاون به مکمل په ټول باجوړ کې بازارونه به بند دي، په حجام ولټال وي، ګاډي به مکمل بند دي، روډونه به زمونږ بند دي او زمونږ ټول فوکس به په دې امن پاسون باندې یو ټول به موږ د تاجر برادرۍ ته هم زما درخواست دی، ټرانسپورټ برادرۍ ته هم زما درخواست دی چې څومره دلته کمیونټیز دي هغه ټولو ته زما درخواست دی چې د باجوړ په خاطر د امن په خاطر د دې خاوره په خاطر ټول په دې پاسون کې شرکت وکړي. موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو.